والصلاة والسلام على من لا نبي بعدا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أنما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب. معزز و محترم مرشدنا المکرم حضرت شیخ القرآن والحدیث استاذی المحترم علامہ محمد طیب طاہری حافظہ اللہ، دیگر مشایخ عظام شیخ عبدالمقدس باچا صاحب، ددی زیدی علاقے پدین مین مسلمانان، نن ستاسو پدې جامع مسجد کې غنې خوشاله را جمع دي. یو طرف ته ګلالو بچو قرآن کریم په حفظ سره نو چا په ترجمه سره اختتام ته رسوله، دا دوه خوشالي دي. دا بچی دی الله رب العزت د خپل والدینو د پاره دسترګو یحواله وګرځي. بل طرف ته زمونږ ډیر معزز اجي صاحب د حرمین شریفینو د سفر نه واپس راغلی، د یو بابرکت سفر نه راغلی، نو دا درېمه خوشحالي شوه. او څلورمه خوشحالي هغه مونږ ته محسوسیږي، تاسو ته هم محسوسیږي چې مونږ سره په دې مجلس کې زمونږ او ستاسو د ټولو استاذ او شیخ الکل حضرت شیخ صاحب حافظہ اللہ اغیم دې ځای ته راغلي دي، نو دا پکې یو بله خوشحالي ده. محترمو، د دې مشایخو په مخ کې خلق ولاول دا مناسب نوي، خو شاګردان خپل استادانو ته سبق اوري، او چې شاګرد په سبق کې غلط شي نو استادان ورته اصلاح کوي. نو مونږ به هغه څه دلته واورو چې مونږ د دې خپلو مشایخو نه زده کړي دي. یو محترمو، زمونږ او ستاسو د یو بل سره تعلق هغه داسې تعلق دی چې هغه د عقیدې په بنیاد باندې دی. مونږ او تاسو ته الله تبارک وتعالی نسبت راوستي د دې فتنو په دور کې د جماعت اشاعت التوحید و سنت سره. دا د الله رب العزت په مونږ یو لوی احسان دی. تاسو د اشاعت التوحید و سنت د نیټورک او د پروګرام نه علاوه نور پروګرامونه وګورئ، نو پای کې با خې خبرې ملاويږي. خو چا با د قرآن کریم یو مسله راغستی هغه به بیانوي، دای په ټول فوکس پاغه یو مسله باندې. دا رنګي چا به بل یو مسله د قرآن راغستی. مونږ ته چې حضرت شیخ القرآن مولانا محمد طاهر پنځپيري رحمه الله اغي کم جماعت پر خود دې او بیا دغه جماعت خپل جانشین پر خود دې. اے محترمو، د اشاعت التوحید و سنت په پروګرام کې لومبنه پروګرام لومبنه خبره قرآنی تعلیمات عام کول دي. دا زموږ مقصد دی چې د الله بندګانو ته د الله د کتاب د الله پیغامات ورسی په اخلاق سره. اوس چې د قرآن ته څوک کېناسته هغه ته پته لګي، چې قرآن ته نه ناسه هغه ته پته نه لګي. څوک یو مسله راوالی، زموږ مقصد دا دی د دې دپاره به تن مندن لګو،
قرآنی تعلیمات وګورا د الحمد والناس پورې که د عقاید مسائل دی قرآن بیان کړي او چرته چې دا حافظان ختمو کی کړه نو محترمو زه هغه خلکو ته ډېر وپسخېږم ځکه ډېر غټ غټ علما فارغېږي په ډېر تعداد سره فارغېږي حافظان فارغېږي خو اے محترمو مسلمانانو د عقیدې اصلاح نشي وي ښه غټ پټکي به اموالی یا 25 استادان بوله پګړې تړلې یا او چې راشي بیا هم د غم کور کې ډوړې نه قضا کوي په داسې علم به څه کوي دا رنګیو په سونو کسان به د مدرسې نه فارغ شوي یا اے محترمو په کور کې خادي جوړه شوه که نه پای کې ګډاګانې پای کې اتڼونه او پای کې زنانه ګډېږي پای کې بې حیایې دا خو د اشاعت التوحید و سنه چې مقصد قرآنی تعلیمات عام کول دي که نه دې سره که د نارینهو نسبت راغلی که د زنانو نسبت راغلی هغه د نرانو د بهادرانو تکلک ولاړي په میدان کې چې مونږ په خپلو غمونو ښادو کې بدعات نه منو رسمونه نه منو رواجونه نه منو اے محترمو نو د اشاعت التوحید و سنه پروګرام دا قرآنی تعلیمات عام کول که ستا د ختم نبوت د مسلې سره مینه ده نو قرآن کې د ختم نبوت مسله شته او که نه ښه ډېره پکې شته او زمونږ استادان یې مونږ ته ښه ډېره بیانوي اے محترمو د ختم نبوت مسله دا قرآن کریم ذکر کړی دا د عقیده آخرت عقیده قرآن ذکر کړی دا د باز بعد الموت د رسالت مضمون قرآن ذکر کړی دی اے محترمو په نبی علیہ السلام اعتراضات د جوابات قرآن ذکر کړی دي اے محترمو د زیدی مسلمانانو الله اکبر کبیرہ که د قرآن کریم کې مونږه د یاران نبی تذکره وګورو د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د صحابه کرامو تذکره وګورو چې هغه ډېر لوی خلکو نو هغه قرآن مونږ ته ډېر په انداز سره بیان کړی دا نو زمونږ مقصد قرآنی تعلیمات عام کول دي ګوره محترمو دا یادو ساته او قرآنی تعلیماتو کې د ټولو نه لومبنۍ خبره زیات فوکس چې دی هغه په اصلاح عقیده باندې اوس ډېر ښکلی او ماشوم د تجوید موکه قلقله باندې پوهیږي پلین او مده باندې پوهیږي اے محترمو خو عقیده کې دا دي چې دا مړي را مدد کیږي عقیده دا دا اے محترمو چې دا مړي را رسیږي عقیده ګنده دا په داسې علم بس کې مړه اے محترمو ډېرې المارې د کتابونو نه ډکې شوې خو علم یې وکړه حفظ یې وکړه تجوید یې وکړه مدرسه چلیا هلکه هلته دستربندي ده او دلته دستربندي ده ماشوم فارغه شه حفظ نه فارغه شه طالب علم عالم جوړ شه مفتی جوړ شه خو اے محترمو دا عقیده اصلاح پکې نشته عقیده ورته نه ده معلومه دا لاسکې غریب ته د شرک وضاحت نه دی معلوم ښه په شرک باندې نه پوهېږي نو محترمو مونږ ډېر خوش قسمته یو چې مونږ ته الله تبارک وتعالی داسې مشایخ را کړي دي او په مونږ او تاسو ګورې د دې احسان دی ښه که زمونږ دا شیخ القرآن صاحب دلته موجود دی په مونږ د دې احسان دی دی بچی بچی تا په لکاو خلقو تا صحیح عقیده وښودله زړونه وله ورکه نرتوب او غیرت یې ورته وښوده تقریر یې ورته وښوده درسونه یې وله وښوده بیانونه یې ورته وښوده خو بعضې پکې داسې چې هغه ډېر ناشکره وي بعضې پکې احسان فراموشي احسان فراموشي دا د پښتون کار نه دی محترمو بلکې دا یاد وساتئ چې شیخ القرآن خو ځان ته لوی شخصیت دی دا د لوی شخصیت زویم دی د یاد وساتئ محترمو که مونږ او تاسو د پنجپیر د کلي یو عام تنم چې دی که نه چې زمونږ او ستاسو په زړه کې د هغه هم قدرداني ښه یو لوی عالم اسلافو کې تیر شوی دی نو د هغه یو عالم سره د یو بنګي ملاقات شو بنګي چې د لارې کوڅې صفا کوي د باترومونه صفا کوي نو هغه عالم ورته وایي چې ته د کومې علاقې هغه ورته وایي زه د تانبون یم وایي ښه
په جړا شو بنګي ته په جړا شو الکه ته تا نه بونې چې در تا نه بونې نو ته جاړې ولې وی زما شیخ هغه د تا نه بونو کنه مولانا اشرف علي تانوي رحمت الله علیه کله چې دا قدردانی و نو خیر خورېده بیا ښه اے محترمو چې مونږ په دې د الله شکر ادا کو دا دلته چې نن کې مې خوشحالۍ را جمع شوي دي چا دا پروګرام جوړ کړی مونږ د سایر علي صاحب هم شکریه ادا کوو چې مونږ ته مولانا طاهر صاحب ته مولانا ابراهیم صاحب ته د دې ملګرو په مشورې سره مونږ هم په خپلو خوشحالو کې هغه شریک کو الله دې ته د دنیا او د آخرت خوشحالي نصیب کی الله رب العزت فرمایي هاذا بلاغ للناس هاذا بلاغ دا قرآن بلاغ د تبلیغ کتاب دے للناس زناورتا للناس خلقتا کنا دا خلق بوتا تل سلم کینو بیا بوتا قرآن رسے دا مسئلہ منتد پنجپیر نرائز دشوا چه هازا بلاغ للناس دا عوام بم قرآن زدکیا دا خو خلقو پڑ ساتلیو خواه یو مسئلے دی د خپل غرض راغستے وا اللہ فرمائی هازا بلاغ للناس دا تبلیغ کتاب دا کم کتاب دے دا قرآن کریم دا تبلیغ کتاب دے للناس عالمانو تا نہ خلقو تا نو دا بخلق زدکی خواہ دی قرآن تا بخلق رازی دوے محترم دا قرآن دا صدا پارا دے وَلِيُنْزَرُوا بِهِ چې په دې قرآن کریم باندې خلقو ته دا الله دا عذابونو نه یاره ورکړي شي دا چې قرآن تکینی دا خبرې بہته حاصلېږي او درېمه خبره وَلِيَعْلَمُوا چې دا خلق د قرآن نه معلومه کی د قرآن نه زده کی د قرآن نه بس زده کوي بیانوي به قرآن کله کله بعض خلق قرآن راغستی د جمجا باچا کیسه به کوي الته یو باچاو او جمجا باچاو او گنجا باچاو او وزیر دی خوالړو باچا خوالړو پلان کې خوب ولیدا او ویسی قرنی ولګیدا د ځانې غاخونه وېستا دا کیسه موریدلی کنه دا چې کم خلق د قران نه لري کنه او ویسی قرنی و د ځانه غاخونه وېستا چې کله خبر شو چې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام په وخت کې غاخونه شهیدان شوی دي لیکن دا غاخونه استل صحابو د ځانه غاخونه نه ایستا او ویسی قرنی ځانه غاخونه ایستا او دا لاس کې بعضی زمونږ مسلمانان بیا جاړي با وګوره نبی علیہ السلام په یو لار تیرېدا یو خزه به ور باندې خزل را غرزولې کیسه موریدلې کنه نو یو ورځ په چا خزل راو نه غرزولې نو نبی علیہ السلام تاسو کو چې نن خو په ما خزل راو نه غرزولې شي ورته ویجی غزنانه نه جوړه شوې ده نو پیغمبر تاسو ته لاړو نو هغه مسلمان شو نو سبحان الله او دا لاس کې محترمو دا یو لوی جلسه کې می تقریر اوریدا نو د خپل استادانو ته می ډېرې دعاګانې وکړې قسم په الله تقریر ډېر ناشنا کو خو تعجب په هغه خلکو چې چا به ورته وي سبحان الله وی په یو علاقه باندې تاتاریانو حمله کوله نو دا غا علاقې مسلمانان را خپل پیر صاحب ته نو پیر صاحب ورته وی چې بیغمه شه ما ولا پرېدوي نو چې کله ماسختن هغه تاتاریان هغه کلی ترادن نشو هغه پیر صاحب لګي د کنه یو کاسه را واغست او غون کلی په کاسه کې را بند کو سبحان الله تعالی پیرانو زور نه مانه دا اوس نوی مولیان روتی او خلق ول پنځپیریان وي او دی اولیاء او د غي زور او کرامت نه مني وګوره کنه ولی په کاسه کې غون کلی را بند کو نو سباش په دې بیا عمل کول نو به کلی په کاسه کې را بند کو نو پدری مش په چې کلی په کاسه کې را بند کو وی الله وتوی چې زما بندا د دې کلی ما د هلاکت را د کړو تیرا نه بچکه مجداد له وحی شو پدی کی سو کتارو کې دا خلق انخت او محترمو الله د اشاعت التوحید و سنت رڼا د پنځپیر کلی د خوانا خورک او دام یاد ساته نن خو مون قسم په الله عزتونه دي خوشاله دي او الله په خیر علی او استقبالونه دي اے محترمو دی بونیر کې او علاقه دا د چغرزونه مخوا ال تزتریوم پروګرام تا قسم په الله په دې ځوانه کې چې مون په غلار کوزیدو او راختو کنه 2 غنټې سفر او خولې نه پجیمی کې وته وي ما غ بوډاګانو ته وي مې تاسو د توحید پرې چرته چاراړولې دی علاقې ته وګورا ابو ډاګان په جړا شو ودا یو پنځپیر بابا جیو شول قران د پنځپیر
ځان سره په پیس کې په خپل صادر کې سپوره اوچه ډوړې د ګوړې چکې او په دې علاقو کې ګرځېده او دا لو سپیکر به ورسره په اوږو او دارنګې بیټري به ورسره وه په دې علاقو یې بیانونه کول ښه زمونږ علاقو طرف ته یو علاقه د سپیلنو ډېری ورته وایي سپیلنو ډېری هغې ته مونږ ډېر په ګرانه سره ورسېدو هلته داسې یو پروګرام و د ختمونو نو هلته کې ما وویل چې دا کوم ځای کې د قرآن درسونه کېږي که نه داسې اندازه لګي چې دلته مشر شیخ رحمت الله علیه داسې چې ته تخم کنستی دی هغه 40 کاله بعد یا 50 کاله بعد 20 کاله بعد هغه زرغون شوی او چې مې دې سپېلنو ډېری ته بشر قرآن مشر شیخ به راغلي که نه یو مشر بابا پاسېدو وایي او دلته کې راغلی و ښه دلته کې راغلی و وایي مونځ یې پړاو که مونږ له چې ډوډۍ رابار کړي هغې یې ونه خوړه خپله سړه ډوډۍ ورسره وه هغه یې وخوړه دا قربانۍ دا انقلاب الله راوستی دی الله تبارک وتعالی دې زمونږ دې مشایخو ته په عمرونو کې برکت واچوي او الله رب العزت دې زمونږ دې پروګرام ته د دعوت او تبلیغ د توحید او سنت ته مزید ترقی ورکړي دې کومو ملګرو چې دا اجتماع جوړه کړې ده الله دې د دنیا او د آخرت خوشحالۍ ور نصیب کړي اقول قولی هذا استغفر الله لي ولکم ولسائر المسلمین